سلام علیکم. زموږ په معاشره کې داسې ډېر ګناهونه کېږي چې هغه ډېر عام دي. ډېر ګناهونو کې یوه دا ګناه ده چې واده کړي دپاره یو ناجایزه تعلقات ساتونکي ناکار او زنا هم ده. دا ګناه زموږ په معاشره کې ډېره عامه ده. همداسې واقعات ډېر اورو او ډېر ګورو. کسان مجبور شي چې د خپلې مېرمن مرګ ته تیار شي او ویې وژني، ځکه چې د هغې ښځې بل چا سره ډېر ناجایزه تعلقات وي. حتمن د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینو کوم چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشانه ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. ښایي یو د غیرت په نوم باندې مړي او کارونه کېږي، چې زموږ په معاشره کې چې ښځه پردو سړو ته ګوري، هغه ښځه په هغه موقع کې بیا یعنې مړه کړي، ځکه د دغې د وجې نه مړه کوي چې یعنې ستا دې خلک سره غلط تعلقات دي او دې خلک سره ستا یارانه ده. نن تاسو ته په دې ویډیو کې زه واده کړي دپاره داسې یو شرمناک واقعه پیش کوم. دا ویډیو تاسو وګورئ، نو واقعه خبره چې تاسو به ورباندې ډېر کسانو باندې ډېر به نالت ووایي چې دا زنانه یعنې د خاوند موجود چې یعنې خاوند یې په کور کې نه وي او دا زنا څنګه کوي. خاوند څنګه خپله مېرمن بل کس سره ګیره کړله، خاوند بیا د خپلې مېرمنې سره څه کارونه وکړل. ویډیو نه مخکې زه تاسو ته یو ورکوټی درخواست وکړم زموږ دا ویډیو ته سره تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. او که چېرې تاسو زموږ دا چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو حتما د سره سبسکرایب کړئ. عزتمنو، د نن نه یو څو کاله مخکې دا واقعه شوې وه. یوه پاکستاني جوړه یورپ ملک ته مزدورۍ دپاره تللي وو. خاوند به یې سهار لاړلو دفتر ته، ښځه به یې په کور کې کار کولو، د کور کار کې به مصروف وو. ورځې به یې ښه تېرېدلې، نه دې ښځې سره خپله خواښې او نه یې بچي وو، بلکې د وجې نه یې په کور کې ډېر زیات کار خو یې نه وو. هر ټیم به فارغه ناستې وه. ښځې به خپل خاوند ته ډېر ویلې چې زما له څه نوکري وګوره چې زم د سره څه کار کوم، زم د سره مصروفه یم، کور په خرچو کې تا سره زه څه مدد کوم. خاوند به هېڅکله د دې خبرې ته دومره غور نه کولو. نو خاوند به خپلې مېرمن ته ویله چې زه چې ژوندی یم نو ته به نوکري نه کړې. مېرمن به د ډېر د فارغتوب د لاسه په کور کې به دغه شانتې خوشې ناستې وه او فکرونه به یې کول. نو دې خاوند ورباندې زړه خو کو د نېټ والا موبایل یې ورته واغېستو او ورته ویلې چې ته په نېټ کې ګوتې وهه. بیا یې ورته د فیسبوک آی ډي ورته سازه کړه. بیا د فیسبوک په مسنجر باندې خلکو سره رابطې وساتلې او دې خپل خاوند ته ویلې چې ما خو ډېر نوي دوستان پیدا کړي دي په فیسبوک باندې، مسلم خلکان هم پکې دي. خپلې مېرمنې ته د دې هدایت وکړو چې دا کار مه کوه، ځکه چې په اسلام کې پردو سړو سره خبرې کول حرام دي. من یې په کور کې تنګه شوله، نو دې سوچ وکړو چې راشي نن به چا سره په مسنجر باندې ګپ ولګوو او ځان ته به یې وغواړم او ګپ شپ به ورسره لګوم، ځکه چې زما خاوند سره دومره ټیم نشته چې ما سره ګپ شپ ولګوي. ټوله ورځ به دې جینۍ به ټوله ورځ دغه خپلو یارانو سره ورځ تېروله. هغه شانتې جینۍ به د شپې ناوخته کور ته راتلله. کور ته د جینۍ دوستان به کور ته تلل به شروع کړ. نه بعد د دې جینۍ خپلې خاوند سره اړیکې خرابې شولې. نوست ورځ به یې اړیکې او مینه کمېدله. ونې چې دې جینۍ پریشانۍ ته وکتل، خاوند یې راغلی او خپل دوست سره دا خبره شریکه کړله. ته ویلې دي چې زما مېرمن ما سره ډېره ښه وه، خو خلک چې د کلي نه زما مېرمن چې د کلي نه په مسنجر باندې هلکانو سره ګپ شپ شروع کړی دی، نو د هغې نه بعد زما سره ګپ شپ یعنې ما سره مینه کمه شوې ده. ملګري ورته ویلې ته چک کړه چې ستا مېرمن خو بل چا سره څه ناجایزه تعلقات نشته. اوس چې دا خبره واورېده نو د غوسه راغلی او خپل ملګري ته غوسه شو. اوس یې دې خبرې چې دی او د خپل د دوست په ذهن کې شک وغورځولو. واپس راغلی او په خپله د خپل د کور په کمره کې سی سی ټي وي کیمره ولګوله. د کیمرې د لګولو د دې مېرمن ته څه پته نشته. خاوند به یې په موبایل کې د خپله کمره ښه په اسانۍ سره کتله. هغه کار وشو چې د کمې خبرې نه به یریدو. وکتله د ده مېرمن یو غیر مهذبه خلک سره کمرې ته دننه شو. هلک او جینۍ په داسې حالات کې وو چې یعنې د نشې په حالات کې وو. یعنې اخر د کله دوی په زنا باندې شروع کړه نو خاوند ورباندې د پاسه ورغلی. مېرمن دغه شانتې وکتله نو دا د ډېرې غوسې نه پاګړ شولو. زور سره دغه خلک یې ووهلو او دغه خلک په سر باندې ولګېدلو. د جینۍ خاوند په وینو کې لت پتو کېناستلو. کم چاقو باندې هغه خلک یې هلاک کړو. هغه چاقو یې دوباره راواغېستو او د خپله مېرمن یې په هغه چاقو باندې ووژله. عزتمنو، دغه کس چې دی نو د غیرت په نوم باندې یې 2 قتلونه وکړل. د یوې د جینۍ یار یې ووژلو او بله یې خپله مېرمن ووژله. لکه خپله هم بچ نه شولو. هغه کس پولیسو ونیولو او کله چې عدالت ته پیش کړو نو عدالت دته سزای موت ورکړلو. د یوې وړې غوندې غلطۍ سره د 3 کسانو نو مړي وشول.
شوړه باندې څه خیر دی کمنټ کې حتما لسره خپل رائے شریک کړئ نن کوم زموږ د ویډیو ته اخیره پورې کتلې وي تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوی وي حتما د زموږ هم دا چینل د سبسکرایب کړئ خو کې اوسه د ټلې نشان وخت ښه یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي